10,000 روپو ډونیشن دی. زه خو یم دې لپاره ډېر د لاسونو پکار دي. زمونږ نن په چارسده کې د فنډ ریزینګ ایونټ و او زمونږ مقصد دا و چې مونږ د خلک روغواړو او دې ته د شوکت خانم سروسز باره کې د شوکت خانم فیسیلیټیز باره کې او هلته د پیشنټ څنګه کیر کیږي د شوکت خانم څه مشکلات دي او څه خدمات دي هغه مونږ ستاسو ته وړاندې کوو او د خلکو ته مونږ هغه بیان کوو او مونږ دا تمه کوو دا هیله لرو چې څنګه د چارسدې د خلکو مونږ ته مخکې مونږ سره مرسته کړې ده د هسپتال جوړولو کې د چلولو کې او ورځ تر ورځه هره میاشت د کینسر مریضان چې دی هغه زیاتیږي نو مونږ دا یو میسج ورکول غواړو د چارسدې د خلکو ته چې مونږ سره څنګ په څنګ ودرېږي او زمونږ دا کاز چې دی زمونږ دا میشن چې دی هغې کې مونږ سره مرسته وکړي. زه د عوامي جرګه څونه ډونرز دي څوک مونږ له چاریټیز راکوي د هغې ډېره شکریا ادا کوم او نن د شوکت خانم ټیم چې د پېښور نه راغلی و څنګه چې لاست ایئر عوامي جرګې هغې سره کنټریبیوشن کړو انشاءالله دې ځل به هم کوي او که ژوند او خیر کمینګ ایئرس کې به هم سپورټ کوي ځکه چې دا یو ډېر چیریټیبل او یو نوبل کاز دی نو زه مونږ به انشاءالله دې سره پوره مرسته کوو او خپل ډونرز ته دا ریکویسټ کوم یاره عوامي جرګې سره مرسته وکړي او انشاءالله ستاسو چیریټیز به ضرور ځي شوکت خانم ته به ځي او صحیح طریقې سره به استعمال کېږي. زما بچنګي 2020 کې د لیکیومیا شوی وه او دلته کې پېښور هسپتال کې دغه شروع شو بون میرو وشو نو چونکې دلته کې پیډ انکالوجي نه وه نو هغې ما ته ویل چېرې تاسو به لاور ته دی زه لاور ته لاړم او چونکې په 2020 کې د کرونا په وجه باندې لاکډاون لګېدلی و نو هلته کې دومره دغه نه و که نه دي چې د یو بل چا دغه کړی و خدمت کړی و یا دغه کړی و زه شوکت خان ته لاړم د ما فرست تجربه وه دومره زما سموله چې په لاور کې ما داسې یو ځای مې کتلی نه و مخکې خو چونکې زه د دې ځای نه دي شوکت خان هم لاور ته ریفر کړم نو هلته کې ما بیا د خپل بچنګي بوتو نو هلته کې ما ته ډېر ښه پروټوکول میلو شو خاص وخته یقینو کې ما هلته داسې کسان ولیدل چې لکه هغې سره د هلته کې د اوسېدو لپاره په یونیورسټي اف پنجاب هغې ته مخامخ هغې سره خوا کې ځای و په هغې کې په 200 روپۍ باندې شپه وه او هغې سره د 200 روپۍ نه وي چې هغې هلته شپه کړې وې او شوکت خان لاور والا هلته کې زموږ بیمارانو ته دغه ته مسافرخانې ورکړې دغې ورکړې وه ده په هغې کې اوسېدل په هغې کې هلته خوراک کول په هغې کې هلته هغې ته کانه پینا ټول ورته ملاوېدل دا زما بچنګي دي تاسو ګورئ الحمدلله اوس ټیک ټاک دی داسې څه دغه وده نشته او اوس هم علاج شروع دي صرف میاشت یوه نیمه میاشت پس ځو او د ده چیک اپ کوو او صرف یو ټیسټ ورله کوي او الحمدلله هر څه کلیر راځي. زما خپله دوه کزنز د یو نوم مصطفی کمال او د بل نوم اویس دا دواړه رونه او بدقسمتۍ نه دې دواړو ته کینسر ولګي. په هغه ټایم کې پېښور کې شوکت خانم نو دې علاج د لاهور نه شروع شو هغه دواړه لکان جوانان چې هغه زما شاګردان هم پاتې دي علاج شروع شو د هغې 1 روپۍ نه ده لګېدلې ټول علاج د هغې فریو شو. د خوش قسمتۍ نه د هغه کشر ورور اویس چې هغه الله صحتیاب کو هغه د باچا خان یونیورسټي نه 20 کو او اوس لګیا دی خپل یو کلینیک په سړیرو کې چلی. د هغه دویم ورور چې د هغه نوم مصطفی کمال دی هغه هلک د الله په فضل سره او د شوکت خانم د علاج په برکت باندې د هغه علاج شروع دی او ډېر حده پورې د هغه علاج کور شوی دی او هغه نن سبا په پیس کالج مردان کې لګیا دي خپل سروسز ورکوي. دغه رنګ بیا زما یو بل کزن د هغه کور واله ده او بدقسمتۍ نه هغې ته هم کینسر د هغې علاج هم د لاهور نه شروع دی او هغه زنانه ډېره باهمته ده نن ما سره په صحیح سکول کې لګیا د ټیچینګ کوي. د خبرو مطلب مې همدا دی چې دا هاسپټل دا مونږ سپورټ نه کو دا خلک مونږ اپریشیټ نه کو نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ اپنی مدد آپ کے تحت دا ادارې دا مونږ سپورټ کو دا مونږ کامیابی کو. My name is Mohammed Rahim Noor. I'm student of
Peace Group of Schools and Colleges, Charsadda campus. My name is Muhammad Ali Marjan, and I also student of grade 8, and I read in Peace Group of Schools and Colleges, Charsadda branch. We enjoyed it a lot, and I will motivate our family members that they should also help us in this work. And my message to the other schools and colleges is to help us in this work.